قبر او آخرت خشو نو نور د خدای نه سغواړي چې هم د دنیا خشي هم د آخرت خشي. بعض مخلوق له ډېر اوچته درجه ورکړې ده او بعض له داغې نه یو پټې کمه درجه. څوک د الله ډېر خوښ دي، څوک لږ، او څوک د الله ناخوښه دي، بدی شي. اوس دا درجات ورکول د الله خوښه ده، دې کې د مخلوق خپل څه اختیار نشته دی چې په خپل اختیار باندې یو بنده یو مخلوق ځان اوچت کی. د الله خوښه ده که اوچتۍ یې د ترقي ورکوي غربکې کني څوک څه کولی نشي پکې. ځمکه او اسمان د الله مخلوق دی، ځمکه افضل ده او که اسمان افضل دی. نو بعض عالمان وی دا اسمان بهتر دی، وی ځکه چې په دې اسمان کې د ګناه کار نشته، د ګناه خبره پکې نشته دی، هر وخت د الله پاک ذکر دی او حمد و ثنا ده. اسمانونو کې فرشتي دی او عبادت کوي، نافرمانی نشته، نو اسمان بهتر دی. او پس مکه کې خو گناهونه دي، شرونه، فتنه، فسادونه دي. خو بعض عالمان وی نه، اسمانونه بهتر نه او ځمکه بهتره ده، ځکه چې د الله په مخلوق کې د ټولو نه بهترین مخلوق ښکلي پیغمبران دي او پیغمبران ټول په ځمکه دي. نو چې دا پیغمبران په ځمکه الله پاک پیدا کړي، نو د ځمکې درجه اوچته ده د اسمان نه. ځمکه افضل ده، پیغمبران پکې پیدا شو او پیغمبران وفات شو، هم دې ځمکه کې دفن شو، دا افضل ده. بیا په دې ځمکه کې مختلف طبقې دي، د ځمکې حصې دي، نو کومه ځمکه پکې بیا افضل ده او کومه افضل نه ده. نو مکه مکرمه یو ډېر بهترین ښار دی. د مکې مکرمې ځمکه دا د ټولو ځمکو نه افضله ده، ځکه پیغمبر علیه السلام په دې مکه مکرمه کې پیدا شو، زلمی شو، پیغمبري ورته ملو شوله، او 14 کاله د نبوت زمانه مکه مکرمه کې پیغمبر علیه السلام تیره کړه. 53 کال عمر مکه مکرمه کې پیغمبر علیہ السلام تیر کو. خو د کافر ظلمونه زیاتو، نو د الله په حکم باندې د مکه مکرمه نه هجرت وکړو. کله چې هجرت کاوه، په دغه شپه د مکه ښار ته وکتل او مکه پسې وژړل. افضل ده، بلکې دا د عرش نه هم افضل ده، ځکه چې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود مبارک ورپورې لګېدلی دی. دغه ځمکه افضل ده. اول بیت الله شو، بیا مدینه منوره شو، دریم بیت المقدس شو. د شام په علاقه کې مسجد العشار ورته وایي، دا 4 نمبر جماعت ته په ټوله دنیا کې. هغه دې نه وروسته بیا د ټولې دنیا جماعتونه دي چې دا د بیت الله زیلې دي، خورې شوي دي. ناخوښه ځمکه د الله دپاره دا بازار ځمکه ده. د بازار ځمکه ناخوښه ځکه ده چې په هغې ټوله ورځ د دنیا کاروبار کېږي، او د دنیا په دې کاروبار کې اکثر خلک دروغ وایي، په دروغ قسمونه خوري. یو سودا به په 10 روپۍ راوړي، نه وایي دا مې په 10 راوړې ده، او دا ستا خاطر د سر په سر به وړي، او 10 روپۍ هم دننه ګټم، په 10 یې راوړې، په 10 یې ورکړه، قسم هم پکې وخوري. نو دغه ځای کې د الله ذکر نشته،
په بازار کې د الله ذکر نشتا، دروغ پکشتا، قسمونه پکشتا، نو بازار د الله ناخوخه دی. جماعتونه د الله خوښ دي ځکه چې په دې کې ذکر د الله کیږي. دنیا چې الله جوړول نو اول د بیت الله ځمکه پکې جوړه کړې ده. ځمکه د بیت الله اول جوړه شوله، ورپسې نور ځمکه جوړه شوله. بیا په دې ځمکه چې آبادی کېدله نو حضرت آدم علیه السلام رومبني جومات جوړ کړی بیت الله. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا وهدى للعالمین. نو اول بیت الله جوړ شوی دی، 40 کاله پس بیا بیت المقدس جوړ شوی دی. رسو بیا د دنیا دا ټول جماعتونه په نمبر باندې جوړېدل. نو جماعت د الله څخه خوښ دی چې دې کې د الله بندیان راځي او د الله پاک عبادت پکې کوي. د جماعت احترام د الله په نظر کې زیات دی. څوک چې په دنیا کې د جماعت آبادی کوي، ټول جماعت جوړي یا په جماعت کې لږه حصہ اخلي، لږ شانته کار پکې کوي. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې من بنا لله مسجدا، چا چې د الله د رضا لپاره مسجد جوړ کو. من بنا لله، د دنیا لپاره نه چې دا خلک را تخوي، د نوم د لپاره نه، لله د الله د رضا لپاره جماعت جوړ کو. بن الله له مثله بیتا فی الجنة، الله بدل جوړ کی د دې په مثل په جنت کې بوله کور جوړ کی. بن الله له، الله به جوړ کی دلا مثله دا چې دنیا کې څنګه جوړ کړی دی دغه شانته بیتا یو کور فی الجنة په جنت کې. اوس دې کې سوال راځي چې حدیث مبارک کې خوراغلی کده مرغه د جال عمر جماعت دی جوړ کنه دغه سي جماعت بدل الله جوړ کی، دا څه د کور په جوړ کی جنت کې. نو د جنت کورونه خو ډیر زیات اعلی دي، او که په جنت کې چاته دومره ځای ملوشي چې د امسا سوکه پکې لګيږي نو دا د ټولې دنیا نه افضل دی. د دنیا د خپل محلاتونه دغه ځای افضل دی چې د امسا سوکه پکې لګي. نو چې تا په جمعه په دې دنیا کې د مرغې د جال عمر جمعات جوړ کنو التطال د مرغې د جال عمر جو کې مثله لفظ راغلی دی. وینه دا خبره داسې نه ده، دا مماثلت او یو شانواله دی کې نه دی چې تا دنیا کې څومره کور جوړ کنه الته دلته مرله کې جوړ کنه الته بندر له مرله درکې، دلته جیرب کې جوړ کنه الته بم جیرب درکې، نه داسې نه. دا مثله لفظ دې کې ستا اخلاص ته الله ګوري چې تا په څومره اخلاص باندې په جمعات کې کار وکړ، اقمر بدل بتاله الله درکې، ستا د اخلاص مطابق بدل درې ملاويږي. دا څنګه چې دلته تاسو نه جوړ کو. دنیا کې اکثریت خلک غریبانان دي، روغ جماعت یو کس نشي جوړولې، یو کس پکې 1 روپیه لګي، بل پکې 100 لګولې، بل پکې 100، بل پکې 0 لګولې، زدينه بم ډېرو لګي. اچھا پکې د پیسې وسنه کې د اسه په اخلاص مشوره ورکړه، چا پکې یو ورځ مهنت مزدوري وکړه، چا پکې ګلکار مزدور ترکانو وغیرہ له چې ډوډۍ راوړله. دا ټول داسې لکه چې د خلکو جماعت جوړ کو، او ار یو اولاد د ټول جماعت د اخلاص برابر په جنت کې الله پاک ځای ورکړي. من بنا لله مسجدا، چا چې د الله رضا لپاره مسجد جوړ کړ نو بنا الله له، الله به جوړ کړي د لپاره مثله د دې په مثل باندې بیتن یو کور فی الجنه په جنت کې. زمنګ د غریبانو خلکو اکثر په پټو کې یو پټه غوندې دنکاچه جوړ کو، او پاغه دنکاچه باندې واخه ویل کو.
او غیر چا پیرا سي وړه پوله د خټه وته جوړه کو بس دا جمعات دی کله په سفر جوړ شو کله په سفر جوړ نشي وې دا جمعات دی د لارې په غاړه جمعات یو خلک زی راځي هغه واخم دومره زاړی شي چې ډېر بیکاری خو خلک پاره کې مونږ کوي او دغه ځای ته څوک سره د سپلون نه ورځي دغه ورکوټي جمعات کې په پټو کې د لارې په غاړه چې نوم د جمعات ور پورې شو دغه ځای ته هیڅوک د سپلو سره نه ورځي د مسلمان په ځل کې دغه ځای احترام دی نو په ظاهر خدا بیکاره غوندې ځای څه ډول ډالې نشته دی کچه ځمکه ده په باران کې پکې ودرېدې نشي خپې دې لمدېږي که جرابې دي هغه د ایستو شولې اوس د دنیا محلات وګوره یو لوی مالدار سړی یو ښکلې محلې جوړ کړي ښکلې قالین پکې وي سره د بوټانو پکې پخپله هم ګرځي او چې میلمه ورشي نو هغه هم پکې د بوټانو سره ګرځي نو د یو عالیشان محل احترام دومره نشته سره د سپلو خلک پکې ګرځي او دا د پټو په منځ کې چې ورکوټې غوندې دی د جومات په نوم دی دغلته کېړو سپلو سره څوک نه ورځي او یو ډېر خشته محل هغې ته جنابت کې سړی ورتلی شي په پلیتۍ کې ورتلی شي د یو لوی خان محل دی د بادشاه محل دی خو جنابت کې پکې ګرځېدلی شي ګناهګار نه او دا د جومات په نوم چې ځمکه ده دې ته جنابت کې نشي ورتلی دی په دې دنیا کې ادب او احترام دی د جومات نو څنګه چې د دنیا په کورونو کې د جومات د آبادۍ احترام کېږي نو په جنت کې چې کوم قیمتي محلات دي هغه قیمتي محلاتو کې چې د جومات په بدل کوم محل چاله ورکړی شو هغه د ټولو نه زیات قدر او عزت والا وي جماعت ته چې راځي نو د دې جماعت خپل آداب دي د جماعت آداب چې کله جماعت ته راځي نو سوچ فکر وکړه چې تا سره څه بدبو خو نشته دی کم بنده سره چې بدبویي وي نو هغه د جماعت ته نه راځي اوږه یې خوړلې ده پیاز یې خوړلې دی ګوپي او مولی یې خوړلې ده او دیو جماعت ته راځي دی خو په ځان پوهېږي نه خو چې خوا کې ورسره څوک یو دی خبرې کې او دی ساه اخلي دی پرشېږي را پرشېږي نو خوا شه دو درې کسان یې په غم اخته کړي وي بوی بد لګېږي نو دا بدبویه څیزونه چې چا خوړلي وي دی د جماعت ته نه راځي دا د جماعت د ادب او د احترام سره مخالف خبره ده منافي خبره ده نو بدبوه جماعت ته راوړې نه په جماعت کې د خاورو تیل مه بلوه پخوا بجلی نه وه نو خلکو به د شړشمو تیل په جماعت کې لګول شړشمو تیلو ډیوې به وي باتی به لګېدلې وه او هغه تیلو باتی به رڼا کوله په جماعت کې او اکثر به زنانو جماعت ته چې دا تیل لګل او منښت وی کوله دا به همدې له کول چې په دې باندې په جماعت کې ډیوه بلی شي د جماعت د ډیوې لپاره به تیل را لېږل جماعت ته جمع کېدل به هغه تیل به بیا استعمالېدل بیا وروسته د خاورو تیل شروع شو نو د خاورو تیل د دې بوی خراب دی نو عالمانو لیکلي چې په جماعت کې به د خاورو تیلو ډیوه او لاټین نه لګي که دې بوی خراب دی تا تم تکلیف دی خو فرشتو تم تکلیف دی کم بنده باندې داسې مرض لګېدلی وي چې د هغه نه بوی ځي هغه بنده د جماعت ته نه راځي دی د کور کې مونځ کوي دی مجبور دی دی معذور دی دی د کور کې مونځ کوي جماعت ته چې راځي نو 2 رکعاته نفل مونځ به وکړي 2 رکعاته نفل دیته وی تحیت المسجد د جماعت شکرانه و ته پښتانه وی د جماعت شکرانه تحیت المسجد او دا تحیت المسجد به کله کې چې مکروه ټیم نی نو تحیت المسجد به وکړي لکه د سار بانګ ویلی شوي د ته منزله رالی نو دغه وخت کې ستا نفل مکروه دی نفل مکوه
د نور خطو پورې نفل مکروه دی. دا نکیږي لفظ دا غلط ته خلک وي نفل نکیږي، نه نفل مکروه دی. نو چې نور خ صفا شو اشراق منځ روا شو نو دقه وخت کې بیا نفل وغیرہ کیږي. نو د سار د بانګ نه د نور صفا کېدو پورې ټیم کې تحیت المسجد اجازت نشتا. البته که څه د سحر منزل رالی سنت کې یا د فرض منځ کې او تر راغلی نو په زړه کې نیت وکړه چې دا د تحیت المسجد نیت مې پکې دی، اوم دا فرض یا سنت کومه اوم دا تحیت المسجد دی. منځ یو د ثوابونه د پدوو شو د تحیت المسجد نیت پکې وکړه نو اوم به د سنت شو اوم تحیت المسجد شو، اوم د فرض شو اوم تحیت المسجد شو. نو تحیت المسجد دغه وخت کې مکوا ماسپخین باندې لګ مخ کې راغللې اذان ور پتندې تقریبا یو 10 منټه مکروه وخت دغه وخت کې وی. نو دغه مکروه وخت کې نفل تحیت المسجد مکوا کرست راشي نو تحیت المسجد بکې. د ماخام منزل رااله نو مازیګر فرض مونږ چې چا کړی وی نو تحیت المسجد نفل نشي کولای. نور چې زړی شنه دغه وخت کې نفل جایز نه دی مکروه دی. نور هر وخت چې جماعت تراشي نو تحیت المسجد به وکي. مسلمان چې جماعت تراشي نو دې به جماعت کې تنګيږي نه، د دې به خوشاله لکه کب چې په اوبو کې خوشاله وي نو د قشانته به یو مسلمان په جماعت کې خوشاله او منافق سړی په جماعت کې داسې تنګيږي لکه یو مارغه درونی او پنجره کې دنه کناغه ټوپونه وای نو پاغه ټوپونو کې د پنجره غسیخونو سره دا سره لګي نو گنجي شي. کب په اوبو کې خوشاله دی، مؤمن په جماعت کې خوشاله دی. مارغه پنجره کې خفه دی، منافق جماعت کې خفه. په جماعت کې ادب دار چې راغله نو ذکر فکر کوا، تلاوت کوا، الله یادوا، د دنیا خبره په جماعت کې مکوا. بعض بندر مانځنه لګ وختي راشي نو غیر چا پیر ګورنو ازور ځان ته بنده متوجي کې لګ د قرآن زده شکنه راځه چې غپو لګو. ګوره جماعت د غپ ځای نه دی، جماعت ته غپ شپ لدی څوک هم ناراضي. ځکه بنده جماعت ته راځي ثواب لا، او چې کوم بنده غپ شروع کو نو ځان له انتهایی خطرناک کار وکړه. پرونبي ځل چې په جماعت کې خبره شروع کی بنده د دنیا خبره وی فرشتہ ته ډیر په نرمه وای اسکت یا ولی الله، اے دا الله دوست چپ شه. نو کدی چپ شو په ډیره خلا او که چپ نشو دا فرشتہ په دویم ځل وته وای اسکت یا عدو الله، اے دا الله دشمن چپ شه. وراولی وته دا الله دوست چپ شه، چپ نشو اوستی دا الله دشمن چپ شه. دا بنده جماعت تراتنو دا الله دشمنه لراغله دي کم لیبل په ولګید عدو الله دا الله دشمن. نو که چپ نشو نو پدریم ځل وته فرشته خیره کوي اسکت لعنت الله علیک، دا الله لعنت دی وی پتا باندې. لعنت خو په شیطان او په کافر ویل کیږي. د لعنت معنا د الله د رحمت نه ډیر لري کېدل. نو بندر اغلی دی چې جماعت کې منځ کوم او الله رضا کوم دې د الله د مهربانۍ نو څومره لري شو خیره او ته فرشته کوي. د فرشتو خیره خامخا لګيږي منل کیږي قبليږي. نو فرشتو ته خیره کوي نو چې جماعت تراشي نه د دنیا خبره بنه کوي. گپ شپ چلے نو دا جماعت کے څوک لګی نه. منځ نفل فرض ادا قضا یا ذکر قرآن شریف تلاوت دې کې مشغول وي او په جماعت کې د روکشي سیز اعلان چې کومه پورې لوډ سپیکر نی نو جماعت په امني او کم جماعت ته چې لوډ سپیکر را رسېده
نو بیا د غیر چا پیر علاقه اعلانونه وتراشي او که اعلان نکي نو استاد نه خلق خپکیږي بیا نو استاد اعلان وکړه استاد غریب سو کی وسره کله استاد به وسوي وسه رسینا مسله کیسو کې منینا هزار ګونه زما د غاړه خوې کا دا دو نظر ورته هم نه لري چې هزار ګونه زما د غاړه نو په جمعات کې اعلان د رکشوي سیز روانه دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې په جمعات کې چا د رکشوي سیز اعلان وکړ وته وای چې خدای دې پیدا نکي نو که تکړه سړی نو مخامخ وته وایا چې خدای دې پیدا نکي او که یریږي نو خیر دې پټو وایا کله جګړه نه یریږي نو پټو وای چې خدای دې پیدا نکي او د تجارت اعلان په جمعات کې اغشتل او خرصول دان ناروا دي او اعلان بم نه کې چې خدای مو با خفلانی زه تفلانه سودا راغله دا او په دون نرخ د ارزان د بل زیاده سن ملاوي تعالی کوي کني تاوان بو کې ارمان وکوي په جمعات کې بدا اعلانم نه کې چې فلانه سودا راغله دا او په جمعات کې اغشتل او خرصول بم نه کې کڅوک په جمعات کې خرید او فروخت کوي نو دته دا وایا چې خدای دې پکې ګټه درنکي جمعات ته بغنده سیز روړې نه باز بندا په باران په خټو کې چراشي نو د جمعات جیبانه د خپیرا کاږي او د خټه د سپلونه لري کوي نو دا خټه او ګندګي جمعات ته راوړل دا ګناه ده بے ادبی ده په جمعات کې به پوزه سونه نه په جمعات کې به نسوار غرزه نه بلغم د خلیل رالی جمعات کې به اولی نه په خپل صادر په پلو باندې په رومال باندې جیب کې ټایلټ پیپر وغیرہ پر د پاغي کې واخلا خو جمعات کې به غرزه نه پوزه کې به ګوت نه وي چې څوک پرو باسو په ګوت عمر په جمعات کې او غرزه دا سيزونه د جمعات سره مناسب نه دي د مړي اعلان پکې څنګه دی نو د مړي ساده اعلان جایز دی ساده اعلان جائز دا حبشو بادشاہ نجاشی او وفات شو پیغمبر علیہ السلام ته په معجزه باندې الله خبر ورک صحابه کرامو ته په مسجد نبوي کې داغه د مرګ اعلان وکړ اصحاب وفات شوی دی بیا د مسجد نه بهر راوتل مسجد نبوي سره خوا کې جنازګاه وا هغه جنازګاه ته راوتل او جنازه وکړه او دغه جنازه پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کاریدا دته غایبانه جنازه ځکه نه وي چې مخامخ کاریدا پیغمبر علیه السلام لیدا نو په مسجد کې دغه اعلان وشو ترمذی شریف کې دی چې په جمعات کې د جنازه اعلان جایز نه دی په یو ځای کې اعلان جایز دی ویک او بل ځای کې ویلي ناجایز دی دا د دوه احادیث په منځ کې تطبیق او یو شانواله ده دي عالمان لیکي یو ساده اعلان کیږي نو دا دی وشي خدا دوم دام سره چې کوم اعلان کیږي چې فلانه چې نه غسر فلانه ډیګری دا فلانه ډیګری دا د فلانی خپل دا د فلانی خپل دی او بشمیره نمونه بار بار اعلانونه دغه اعلان ناروا دی په جمعات کې ما خام ملانو کا ماسختن ملانو کا سار مانځنه پس ملانو کا او بیا نه لږ بجې کې جنازه واغشته بیا اعلان مو کا دا دومره اعلانونه دا ناجایز دي او یو ساده اعلان جایز دی او دونه خلکو ته وایي چې هغه خو پیژني کنه نو باز خلک یې سوکې پیژنیم نو سوزکې بم ګرځي لاوډ سپیکر په لګېدل او غیر چا په اعلانونه په خپل محله کې څوک نه پیژني او پس دا یو نوم دی یو رواج د خلکو شروع کړی دی نو دغه اعلانونه نه به هر جایز دی او نه په جمعاتونو کې جایز دی نو جمعات قابل احترام ځای دی
دې سره چې د چا تعلق وي نو ته د ایماندارۍ شهادت کولی شي. حدیث مبارک کې راغلی دی چې کم بنده د جماعت خیال ساتي، د جماعت آبادی کوي، د جماعت حفاظت خیال ساتي، ته د ایماندارۍ شهادت کولی شي. د جماعت کې به منظم کې تلاوت بم کې ذکر بم کې د جماعت د صفای خیال بم ساتي. په جماعت کې چې کوم ځای کې یو شی په نظر بد راځي او تا ولیده اوبه د جماعت نه پخپله لرې کې بل ته به نه وی. بعضې جماعتونو کې امامان کمزوري حالت کې دي او مقتدیان یې د نوکر په مثال ساتي. استاذ دغه ځای ګنده دی ورشه دا لږ جارو کا، استاذ دغه ځای ته لږ خیال وکړه او کوټه ساسي استاذ دغه ځای ساسي، استاذ به ټاټکې راوالي او چاري به راوالي او خاوره به راوالي بیا به د هغې مرمت کوي. امام د جماعت مشر وي او په کور کې چې څنګه پلار مشري خلک قدر عزت کوي نو داسې په دې قوم لازم ده چې د امام به خیال ساتي. که هغه یې ورکوټې هلک وي او علم یې کم وي هم قوم مشر کړي په مصلی ودرولي نو علم کې به کم وي زیات بني، عمر کې به کشري، خو د محلې خلک چې مقتدیان دي دوی به ورته د پلار په نظر ګوري، اډر به ورته نه کوي، حکم به ورته نه کوي. دا هم ضروریات مسجد کې دي. څنګه چې د مسجد خیال ساتي نو داسې امام مسجد د هغه به هم قدر عزت وي، د جماعت به هم قدر وي، د امام به هم قدر وي. دا د بعضې علاقو خلک دي، اکثریت ښه خلک دي. امام که ډېر هم کشر یو سپینګري بوډا ورته وایي استاد وي ته خو په دې مصله ولاړې، په عمر کې خو زما د لوسي عمر چې په دې مصله ولاړې دا د پیغمبر علیه السلام مصله زما د پلار په ځای. داسې ښکلي خلک هم وي، بعضې پکې ناپوه هم وي. نو د جماعت ادب او احترام خیال چې څوک ساتي، ګندګي ته نه لري کوي، صفای خیال ساتي، د مرمت خیال ساتي، د بجلی د بلول او د مړکولو خیال ساتي، د بل خیال ساتي، د ارس چې خیال ساتي د جماعت خیال ساتي نو دې الله پاک دنیا او آخرت کې خشته ساتي. ته د ایماندارۍ شهادت کولی شي. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر. بشک جماعتنا آبادی يعمر مساجد الله دا ظاهری آبادی الله من آمن بالله واليوم الاخر هغه څوک چې ایمان یې راوړی په الله او په ورځ د آخرت باندې، واقام الصلاة وآتى الزکاة منځ قائموي، زکات ادا کوي، ولم یخش الا الله او د الله نه غیر د بل چا یریږي هم نه. نو دقه خلق ښکلي خلق دي. الله پاک دې ټول مسلمانان د خپلو کورونو سره محبت کوونکي او په صحیح طریقه عبادت گزار جوړ کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یو بنده تپوس کوي چې د یو مسلمان پرده پوشي څنګه عمل دی، په یو مسلمان پرده اچول. جواب دا دی چې که چا یو مسلمان د ګناه په کار لیدلی وي نو مستحب دی چې پرده دې پې واچي، د حیا د اخلي نه چاته د النوي. حدیث شریف کې راغلی دی چې چا د یو مسلمان که نارینوي او که زنانۍ پرده پوشي یې وکړله، پرده یې پې واچوله، الله به د قیامت په ورځ باندې د ده پرده پوشي وکړي، الله به په ده هم پرده واچي. خو په دې شرط باندې چې دغه بنده د ګناه دا کار بار بار نه کوي، د دې بنده د پویولو کوشش دی وکړي شي چې د ګناه د دې کار نه منې شي. که دا بنده د ګناه د دې کار نه منې کېږي نو دا لیدونکي بنده د حاکم وقت ته درخواست وکړي چې دا فلانې بنده فلانې د ګناه کار کوي، جرم کوي، حکومت به یې منې کړي. یا د ده د خاندان داسې بنده چې هغه دې منې کولی شي نو هغه ته به اطلاع ورکړي چې دا فلانې د دې فلانې ګناه نه منې که. حدیث مبارک کې راځي چې من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه، چا چې په یو مسلمان پرده واچوله نو الله به په د قیامت په ورځ باندې پرده واچي. یو بنده باندې چې پرده دې واچوله نو حدیث مبارک کې داسې کان کمن احیا موعودتن لکه چې جمده خخه کړې شوي لور
کافرانو بخخوله لکه چې هغه یې جمدی کړله. یو بنده تپوس کوي چې ما قسم خوړلی دی او بیا مې دا قسم مات کړی دی، نو د دې په شریعت کې څه حکم دی؟ کم بنده چې قسم خوړلی دی نو دا قسم په 3 قسمه دی. یمین منعقده، داسې قسم چې په راتلونکي وخت کې د یو کار کولو یا د نه کولو قسم وشي، دې ته یمین منعقده وي. بیا د دغه قسم خلاف کار وشو، یعنی قسم مات که، نو په دې بنده باندې د شریعت د طرف نه حکم دار چې دې د 10 مسکینانو ته 2 وخته درمیانه درجې والا خوراک ورکي. یعنی دا قسم خوړونکي چې په خپل کور کې څنګه خوراک کوي درمیانه، هغسې خوراک به 10 مسکینانو ته 2 ټیمه ورکي. یا 10 مسکینانو له به جامې واخلي، د نارینهو دپاره که اخلي نو کمیز پرتوګ، او که زنانو له اخلي نو کمیز پرتوګ او لوپټه. په 10 مسکینانو ته جامې ورکول. یا د 10 مسکینانو کې هر مسکین ته د صدقة الفطر په مقدار باندې غلا یا دغه قیمت دی ورکی. او که دغه طاقت نو دا مالی کفاره ده، که د مالی کفاره طاقت نو نو بیا 3 ورځې پرله پسې روجې بنیسی. دا حکم قرآن پاک کې الله فرمایي چې فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. د دې قسم کفاره 10 مسکینانو ته درمیانه درجې والا طعام یا جامې یا غلام آزادول، خو موجوده وخت کې غلام نشته. فمن لم یجد فصیام 3 ایام. نو بیا که مالی کفاره طاقت نو 3 روجې بنیسی. دا یمین منعقده شو. یو یمین غموس دی، هغه دا چې په تیر شوي وخت کې یو بنده قسم خوړلی دی او په دروغ یې خوړلی دی، که یو کار یې کړی دی او ورته ښه یاد دی او دی وایي چې ما نه دی کړی او په دې باندې زه قسم خورم. کار یې کړی دی، دی وایي ما نه دی کړی، یا یو کار یې نه دی کړی او دی وایي ما کړی دی او زه په دې باندې قسم خورم. نو دا په دروغ قسم په زمانه ماضی کې یو کار کړی دی او یا نه دی کړی او په دروغ قسم خوري، دې ته یمین غموس وی. نو په دنیا کې د دې کفاره قرآن حدیث کې نه ده ذکر شوی، البته د ده سزا دا د کفاره داره چې په جهنم کې به الله غوټې ورکوي. 3 یمین لغوه دی. یمین لغوه دې ته وی چې د یو سړي تکیه کلام وي، اسې عادت وي چې خبره کوي نو دی ورسره قسم کوي، والله چې دا کار داسې دی او قسم دی دا کار داسې دی، نور د ده د قسم اراده اړوده نه، خدای اسې عادت جوړ شوی د تکیه کلام. نو په دې کفاره نشته دی، خو دا عادت ښه نه دی، دا دې پرېږدي، د قسمونه دې نه خوري. که په دروغه وي او که په رښتیا وي، د قسمونو نه ځان بچ کول پکار دي. بل یو بنده تپوس کوي، که یو بنده ته چې هغه مستحق د زکات دی، هغه له دومره پیسې ورکړي شي چې هغه په حج له یا عمرې له لاړ شي، نو دومره زکات ورکول او د هغه په بیا حج کیږي او که نه؟ د دې جواب دا دی چې یو بنده له به دومره زکات ورکړي چې هغه حاجتمند دی، د هغه حاجت قدرې پې پوره شي، قرضدار دی قرض یې پې خلاص شي. خو دومره زکات ورکول مناسب نه دی چې دی پې غني شي او مالدار شي. 2.50 تولې سپین زر د دې قیمت د نصاب دی، نو د نصاب په مقدار به ورکوي نه. که ورکړي نو دا کار مکروه، زکات وشو خو دا کار مکروه دی. نو چې د مستحق د زکات ته د فقیر مسکین ته چا دومره رقم ورکو چې په هغې حج یا عمره کیږي، نو زکات وشو، بیا د دې سړي خپله خوښه چې په دې باندې حج او عمره کوي یا په نورو ضروریاتو کې لګي. نو که حج او عمره په وکړله
نو اوشوله دومره زیات ورکول مکروه دي. بل یو بنده تپوس کوي چې یو بنده د غصې په حالت کې د کفر الفاظ وي او بیا په دغه الفاظو باندې خپېمانه دی او ملامت دی، نو دی به څه کوي؟ د دې جواب دا دی چې د خولې نه د کفر الفاظ استلو باندې بنده کافر کیږي. اگر چې دی په زړه کې په ایمان باندې مطمئن دی